أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه مونږ دا قرآن پتا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړي چې ته دې په مصیبت کې پریوځې. إلا تذكرة لمن يخشى. دا خو یو یادګیرنه ده د هر هغه چا لپاره چې یریږي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. نازل کړي شوی دی د هغه ذات د طرفنا چې زمکا او اوچت اسمانونه پیدا کړی دي. الرحمن على العرش استوى. هغه رحمان د کائناتو د بادشاہي په تخت باندې قائم دی. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مالک دې د هغه ټول سيزونو چې په اسمانونو او پزمکه کې دي او چې د زمکي او د اسمانونو په منځ کې دي او چې د خاورو لاندې دي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تکو په زور خبره وکړي خو هغه په رو خبره او درونه هم په زیاته پټه خبره پوهه دی. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هغه الله دی داغه بغیر بل معبود نشتا. بهترین نمونه داغه د پاره دی. وهل أتاك حديث موسى. او تا ته د موسی خبر هم را رسیدلې دی. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. کله چې هغه یو ور ولیدو او خپل کور والو ته وویل چې لګ ایثار شي ما یو ور لیدلې ده شاید چې تاسو د پاره یو لمبر راوړم یا په دې ور باندې ماتا دلاري په حق لا صفته ولګي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هل ته چې ورسېدو نیو आवाज شو اے موسی زستا رب يم پیزار دی وباسا ته په پاک میدان دعا کیې او ما ته غوړه کړې کوم وحی چې تا ته کیږي هغه ته وخت کېږدا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. زو الله يم زمانه سیوا بل خدای نشتا پس ته زما بندگی کوا او زما د یاد د پاره منځ قائم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بشکا د قیامت وخت ضرور راتلون کې دی. زه هغه وخت پټ ساتل غواړم د پاره د دې چې هر نفس د خپل کوشش مطابق بدله بیا مومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نیو داسې سړی چې په هغه ایمان نه راوړي او د خپل نفس د خواهشاتو بنده جوړ شوی دی هغه تا چرتا
دغه وخت د فکر نه من نکړي کنه نو په هلاکت کې به پریوزي. وما تلك بيمينك يا موسى او اے موسی داستا پلاس کی سدی؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی علیہ السلام جواب ورکړو دا زما همسا ده زه د دې پتکیا ګرځم په دې باندې خپل چیلو ته پاڼې را سندم او نور هم ډېر کارونه دي چې زه د دې نه اخلم. قال ألقها يا موسى الله ورته فرمایل وغورځودا اے موسی. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هغه وغورځولا او یو دم هغه یو مار وو چې منډه وهلا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله فرمایل دا راونیسا او یریګه ما مونږ به دا بیا هغه سکړو لکه څنګه چې وا او دا خپل لاس دی لکشان په ترخ کې جوخت کړه زلیدون کې براوزی بغیر د څه تکلیف نه. دا دوی منخه ده د پاره د دې چې مونږ ته تخپل لوی نخي خودون کیو. اذهب الى فرعون انه طغى. اوستو فرعون تلاشه بشکا هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. موسی علیہ السلام عرض کړو پروردګارا زما سینا فراخ کړې او زما کار زما د پاره آسان کړې او زما د جبې غټه پرانځي چې خلک زما په خبره پوه شي او زما د پاره زما د خپل خاندان نه یو وزیر مقرر کړه هارون چې زما رور دی داغه په ذریعہ زما لاس مضبوط کړه او هغه زما په کار کې شریک کړه د پاره د دې چې موږ ستا پاکي ډېر بیان کړو او ستا ډېر شهرت وکړو تو همیشه زموږ په حال باندې نگران یې. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. الله فرمایل درکړې شو هغه څه چې تا غوښتل اے موسی. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. مونږه بیا یو ځل پتا احسان وکړو. یاد کړه هغه وخت چې کله مونږه ستا مور ته اشاره وکړه داسې اشاره چې د وحي په ذریعہ کې دی شي چې دا بچي په صندوق کې کېږدا او صندوق په دریاب کې واچوا دریاب به غاړي ته وګرځوي او هغه څوک به راوچت کړي چې هغه زما او د دې بچي دشمن دی. ما د خپل طرف نه پتا باندې محبت را خور کړو او داسې انتظام مې وکړو چې ته زما په نگرانۍ کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت کله چې ستا خور روانه وه بیا چې ورغله نو وایي آیا زه درته د هغه چا پته درکړم چې د دې بچي به ښه پالنه وکړي. دغه شان مونږه ته بیا خپلې مور ته ورسولې چې د هغې سترګې در باندې خوږې شي او هغه غمجنه نشي. او دا هم یاد کړه چې تا یو سړی قتل کړی وو، مونږه ته د دې مصیبت نه راوویستلې او د مختلفو ازمیښتونو نه مو واړولې او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه اوسېدلې. اوس ټیک په خپل وخت باندې راغلې ته اے موسی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ماستانا د خپل کار سره جوړ کړی دی، لاړشه ته او ستا رور زما د نفس سره او ګوره تاسو زما په یادولو کې کمې مکوئ. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. زي لاړ شئ تاسو دوانه فرعون ته، ځکه چې هغه سرکشه شوی دی، داغه سره په نرمۍ خبره وکړئ، شاید چې هغه نصیحت قبول کړي یا ویریږي. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دوانو عرض کړو پروردګارا زمو سره یره ده چې هغه به په مونږ باندې زیاتې وکړي یا به مو وهي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الله فرمایل یریږئ ما زه در سره یم، هر څه اورم او وینم. دواړه هغولا ورشئ او ورته ووایئ چې مونږه ستا د رب استازي یو. بني اسرائیل پرېږده چې زمونږ سره لاړ شي او هغوی له تکلیفونه مه ورکوه. مونږه تا ته ستا د رب نښه راوړې ده او سلامتیا ده د هغه چا دپاره چې په نیغه لار روان شي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. مونږ ته دا خبره د وحی په ذریعه ښودلې شوې ده چې عذاب دې د هغه چا دپاره چې هغه دروغ غني او مخ واړوي. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون ویل خنو بیا ستاسو د دوانو رب څوک دی اے موسی؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی علیہ السلام جواب ورکړو زمونږ رب هغه دی چې هر څه ته خپل شکل ورکړو او بیا ورته لار خودله. قال فما بال القرون الأولى. فرعون ویل او مخکې چې کم نسلونه تیر شوي نو داغوی بیا څه حالت وو؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی علیہ السلام ویل داغوی علم زما د رب سره په کتاب کې محفوظ دی، زما رب نه خطا کیږي نه هېریږي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به
أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هم هغه چې ستاسو د پاره د ځمکې فرش وکړو او پاغې کې ستاسو د تلو د پاره لارې جوړې کړې او د برنې وبرا ورولې بیا داغه په ذریعہ قسمه قسم پیداوار راوستو خورای او خپل ساروی هم سره وای بشکا چې په دې کې ډېری نخدي د عقلمند خلکو د پاره. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. د دې ځمکې نه مونږه تاسو پیدا کړی یې دې ته به مو واپس بوزو او د دې نه به مو دوباره راوباسو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. مونږ فرعون ته خپل ټول نخي اخودلې هو هغه دروغ وګڼلې او انکار وکړو. وی ویل اے موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلې چې د خپل جادو په زور مونږ د خپل ملک نه بهر وباسه؟ خدا مونږ هم ستا په مقابله کې دغه سي جادو راوړاندې کوو. مقرر کړه چې په کم ځای کې به مقابله وي او کله به وي. نه به مونږ دغه مقرري وعده نه خلاف کوو او نبا ته خلاف کوي. په ډاګه میدان ته راوړان دي شه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی علیہ السلام وویل د جشن ورځ مقرر شوه د ساخت په وخت کې یعنی پرانا ورځ د خلک راجم شي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون واپس شو او خپل ټولي دوکې موکې را جمع کړي او مقابله لراغې. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی علیہ السلام این په موقع باندې د مخالف دلی خلکو ته وویل خدای وهلو په الله پوری د دروغ تهمتونه متړی کنه نو هغه به مو سخت عذاب سره نستو نابود کړي. دروغ چې چا هم جوړ کړی دي هغه نامراده شوی دی. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. د دې پاورې دو سره داغوی په منځ کې اختلاف راغی او پټي پټي مشورې شروع کړې. اخر دا چې خلکو وویل چې دا دوانه خو خامخا جادوګران دي. د دوی مقصد دا دی چې د خپل جادو په زور تاسو د خپل ځمکینا وباسي او تاسو د ژوند مثالی لارې چاري ختم کړي. خپل ټول تدبیرونه نن راجمع کړي او په اتفاق سره میدان ته راشي. بس داسې وګڼئ چې نن څوک غالب شو نو هغه وګټلا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. جادوګرانو وویل موسی تو غرزوي کو اول مونږ وغورځو.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسی علیہ السلام ویل نا تاسو غرزوي فوراً دهغوی رسي او دهغوی همساګانی دهغوی د جادو په زور موسی علیہ السلام ته داسې ښکارا شوه لکه چې منډي وهي او موسی علیہ السلام په خپل ځل کې ویریدو. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. مونږ ورته وویل مې ریګا بشکا هم ته بغالبیه او غرزوا دا سچ ستا په لاس کې دي اوس به دا ټول جوړ کړي سيزونه تیر کړي دوی چې څه جوړ کړي دي دا خو د جادوګر دوکه ده او جادوګر هیڅ کله کامیابې دي نشي خواکو په هر شان سره هوی راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. اخر دا اوشوا چې دا ټول جادوګران په سجده پریستل شو او چغې کړې مونږه اومنو د هارون او د موسی رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ویل تاسو زما د اجازت نه بغیر پاغه باندې ایمان راوړو معلومه شوه چې دې تاسو مشر استاد دی چې تاسو ته جادو خودلې وو خدا نو زه اوس تاسو لاسونه او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کوم او د کجورو په ډډو باندې تاسو په سولې خېجوم بیا به تاسو ته پته ولګي چې په موږ دوانو کې د چا عذاب زیات سخت دی او باقی پاتې کېدون کې دی یعنی چې زه درله زیاته سخت سزا درکول شم او کو موسی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادوګرانو ورلا جواب ورکړو قسم دې په هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو دا هیڅ کله کې دې نشي چې زمونږه مخې ته دروخانه نه خو دراتلونه ورسته هم مونږه تعالی په صداقت باندې ترجیح درکړو نو ته چې هر څه کول غواړې هغه وکړه ته خو د زیاتو نه زیات بس د دې دنیا د ژوند فیصله کولای شي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. مونږ خو په خپل رب ایمان راوړو د پاره د دې چې مونږ ته خپل خطاګانی معاف کړي او دا جادو را ته معاف کړي په کوم چې تا مونږه مجبور کړی وو الله بهتر دی او هغه باقی پاتې کېدون کې دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی چې څوک خپل رب ته د مجرم په حیثیت ورشي داغه د پاره دوزخ دی چې نه به پکې مري او نه به ژوند دی وي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او چې څوک ورته د مؤمن په حیثیت ورشي چې نیک عملونه کړی وي نو د داسې ټولو خلکو د پاره اوچتي مرتبه دي د همیشه سپرلی باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي پاغي کې به هغوی همیشه اوسيږي دا جزا ده د هغه سړي چې پاکواله اختیار کړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. مونږه موسی ته وحی وکړه چې اوس شپه پشپا زما بندگان د خپل ځان سره بوزا او په سمندر کې داغوی د پاره وچ سړک جوړ کړه. دا یاره مکوا چې څوک بدر پسې رستو در اورسي او په سمندر کې چې تیرېږي نو زړلا یاره مراولا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ورستو ورپسې فرعون د خپل لخر سره ور اورسېدو او بیا سمندر په هغوی باندې داسې ورخور شو لکه څنګه چې د سمندر د ورخورېدو حق وو. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم بیلاری کړي وو او سم لاري ورته نو خودلی. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بني اسرائیلو مونږ تاسو د دشمن نه تاسو خلاص کړئ او د تور په خی طرف مو تاسو د حاضرېدو د پاره وخت مقرر کړو او په تاسو مو منو سلوى نازل کړل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. کم پاک رزق چې مونږ درکړې دي هغه خورئ او داغه په خوراک کې سرکشي مکوئ کنه نو پتا صبح زما غضب راشي او پچا چې زما غضب راغې هغه بیا غرزیدل پاتې شو. البته چې څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او بیا نیک روان وي نو داغه د پاره زه ډېر بخښونکی یم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. او پس وجه ته د خپل قوم نه مخکې په تلوار راغلې اے موسی. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. هغه ارزو کړو هغه خو بس په ما پس رستو را روان دي زتا ته په تلوار راغلم اے زما ربا د پاره د دې چې ته زمانه خوشاله شې. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله ورته فرمایل خدا نو واورا مونږ ستانه رستو ستا قوم په ازمیخت کې واچو او سامري هغه گمراه کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. موسى عليه السلام د سخت غصه او افغان په حالت کې خپل قوم ته واپس راغی. د ورتلو سره ورته وویل اے زما د قوم خلکو آیا ستاسو رب ستاسو سره خوا دې نوې کړی؟ آیا پتا سو ډېر زمانه تیر شوې ده؟ آیا تاسو د خپل رب غضب په ځان را وستل غواړئ چې زما د وعده نه خلاف وکړو؟
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هغوی جواب ورکړو مونږه په خپل اختیار سره ستا د وعده نه خلاف نه دی کړی. کار داسې شو چې د خلکو کالی په مونږ باندې بوج کړی شوی وو او مونږه هغه غرزولی وو. بیا دغه سي سامري هم سو غرزول او داغوی د پاره د یو سخی شکل جوړ کړو او بهر ته راوستو چې دا غینه د سخی پشان आवाज راوتلو. خلکو چغې کړې دا د استاسو خدای او د موسی خدای. د موسی نه دا هیر شو. آیا دوی نه قتل چې هغه نه دوی له د خبرې جواب ورکوي او نه د دوی د نفع او د نقصان څخه اختیار لري. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون علیہ السلام هغوی ته د موسی علیہ السلام دراتلو مخکې ویلی وو چې اے خلکو تاسو د دې په وجه په فتنه کې اخته شوی یې. بشکا تاسو رب خو رحمان دی پس تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خو هغه ته ویل چې مونږ خو به هم د دې عبادت کوو تر څو چې موسی مونږ ته واپس نه راغلی. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسی علیہ السلام خپل قوم لا د زورنی ورکولو نه رستو هارون ته ویل اے هارونه تا چې کله وکتل چې دوی بیلاری کیږي نو ته چا نیولې وې چې زما په طریقه دی عمل نکوو؟ آیا تا زما د حکم خلاف ورزي وکړه؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون علیہ السلام جواب ورکړو اے زما د مور زویا زما ګره منیسا او د سر وختمی مرا کاغا زما سره خو د دې خبرې يروا چې تو براشه او وایبا چې تا په بنی اسرائیلو کې به اتفاقی راوستله او زما د خبرې لحاظ دی ونکړو. قال فما خطبك يا سامري. موسی علیہ السلام وویل او سامریا ستاسو معاملہ ده. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه جواب ورکړو ما هغه سیس ولیدو کوم چې د خلکو ته په نظر را نغې نو ما د رسول د قدم د نخینا یو موټی راوچت کړو او هغه می ورواچو. زما نفس ماته سدارنګ کار خخ کار کړو. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیہ السلام ورته وویل ښه تزا
اوس به ټول ژوند ته دا چغي وهه چې مال غوتی مر راوړی او ستاده پاره د تپوس یو وخت مقرر دی چې دا غینه دی هرگز خلاصې نشته او وګوره د خپل خدای ته دی چې ستا ورسره ډېر مینوا اوس به مونږ هغه سوځو او زره زره به په دریاب کې بهیو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما اے خلقو ستاسو معبود خو بس یو الله دی چې داغه نه بغیر بل معبود نشتا داغه علم په هر څه باندې خور دی كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه رنگي د تیرو شو حالاتو خبرونه مونږ ته اورو او مونږ تعالی خاص د خپل طرفنا یو ذکر د نصیحت سبق درکړی دی چا چې د دینه مخواړو هغه به د قیامت په ورځ د ګناهونو لوی بار اوچتوي او دغه ټول خلک به همیشه د دې په سزا کې اختوي او د قیامت په ورځ به دا غوي د پاره د دې جرم د ذمہواری بار ډېر د تکلیف بار وي هغه ورځ چې سور به پک وهلی شي او مونږ به مجرمان په داسې حالت کې په ګیره کې راولو چې د یری د وجې نه به دا غوي د سترګو نظر نه لګي په خپل میز کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو په مشکل سره لس ورځې تیری کړې وي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه خبرې کوي مونږ ته دا هم معلوم دي چې په دغه وخت کې څوک په دوی کې ډېر د احتیاط اندازه لګون کی وي هغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا ژوند خو بس د یوې ورځې ژوند وو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا دا خلک ستانه ته پوس کوي چې په دغه ورځ به دا غرونه اخر چرته ځي ورته وایا چې زما رب تری ریک جوړ کړي او وا بیل وزوي او د زمکې نه به داسې هموار میدان جوړ کړي چې پاغي کې به نه هیڅ کوګواله او لوړواله او نه ویني يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا پدغه ورځ به ټول خلک د आवाज کوونکی په आवाज باندې نیغ روان وي هیڅوک به د زری همرا کګېدې نشي او आवाज به د رحمان په مخ کې روشي د کشار او پوسار نه بغیر به ته هیڅ نه اورې يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا په دغه ورځ به سفارش فائدمن نوي بغیر د دینا چې رحمان چاته د سفارش کولو اجازه ورکړي او دغه خبره اوریدل خوښ کړي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما هغه د خلکو وړاندې ورستو ټول حالات پیژني او بل چاته دا هغه پورا علم نشته وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما د خلکو سرونه با دغه حیو او قیوم ته ټیټیږي ناکام به هغه څوک
چې په دغه وخت کې د ظلم د ګناه پیټه اوچت کړی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او څوک چې نیک عمل کوي او هغه مؤمن وي نو دا غسر به د هیڅ ظلم یا حق تلفي خطر نه وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دارنګي مونږ دا کتاب د قران عربي په حیثیت نازل کړي دي او پدې کې مو قسمه قسم سزاګانی او رولې دي د پاره د دې چې دا خلک د غلط عمل نه ځانو ساتي یا د دې په وجا پدې کې څه پوهه پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. پس اوچت او بهتر دی الله چې حقيقي بادشاہ دی او ګورا د قران په لوستلو کې تلوار مکوا تر سوچي تا ته داغه وਹੀ پورا در رسیدلی نوي او دعا کوا چې اے پروردګارا مال زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ د دین مخکې آدم ته یو حکم کړی وو خداغونه هیر شو او مونږه په هغه کې کلک اراده ونموندله. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه فرښتو ته ویلی وو چې آدم ته سجده وکړي نو هغه ټول سجده وکړه خو یو ابلیس وو چې انکار وکړو. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نو بیا مونږه آدم ته وویل چې ګورا دا ستا او ستا د خزي دشمن دی حسینا چې دې تاسو دواړه د جنت نه وباسي او تاسو په مصیبت کې اخته شئ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بشکا دلته خو تا ته دا آرام حاصل دی چې نه وږي کېږي او نه بربندېږي نه تګي کېږي او نه دی دنور تاو تنگوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لیکن شیطان هغه په خوګه پسته کې دوکه کړو ورته وویل اے آدمه او خیم درته هغه ونه چې په هغه سره همیشه ژوند او همیشه بادشاہي حاصلېږي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اخر دا چې خزي خاون دوانو د هغه ونی میوه وخوړه نتیجه دا شو چې فورن داوی د پردې زیونه یو بل تخکاره شو او دوانو خپل ځانونه د جنت په پانو پټول شروع کړل. آدم د خپل رب نافرمانی وکړه او د نیغې لارې نه بیلار شو. بیا داغه رب هغه غوړه کړو او داغه توبه قبول کړه او هغه ته هدایت وکړو. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. او وی فرمایل تاسو دوانه ډلې یعنی انسان او شیطان د دې زین کوم شي تاسو به د یو بل دشمنان یای
بیا کچری زما د طرفنا تاسو هدایت درشي نو چاچی زما د دغه هدایت پیروي وکړه نو هغه به نه بیلاری کیږي او نه به بدبخت کیږي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او چاچی زما دا نصیحت د سبقنا مخواړو نو داغه با په دنیا کې لند تنگ ژوند وی او د قیامت په ورځ به مونږ لوند را پاسو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه به وای پروردګارا په دنیا کې خضوع پسترګو لیدونکې وم دلته د زولې ډون را پاسولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله به فرمایي او هم دغه رنګي خو زما آیاتنا تا در رسیدلی وو او هغه ته هېر کړی وو دغه شان نن تو هېرول کېږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هم دارنګي مونږ په دنیا کې بدل ورکوو هغه چاته چې هغه د حد نه اوړي او د خپل رب آیاتونه نه مني او د آخرت عذاب زیات سخت دی او زیات باقی پاتې کېدونکې دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نو آیا د خلکو ته د تاریخ د دې سبقنا سه هدایت میلاو نشو چې د دوی نه وړاندې څومره ډېر قومونه مونږ هلاک کړي دي چې دا غوي په برباد شو کلو کې دوی ګرځي را ګرځي. په حقیقت کې پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې صحیح عقل لري. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. کچریستا د رب د طرفنا یو خبره د اولنا فیصله شوی نه وي او د مهلت یو موده مقرر شوی نه وي نو ضرور با د دوی فیصله هم شوی وا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق چې کمی خبري جوړوي پاغه صبر کوا او د خپل رب د حمد او ثنا سره داغه تسبیح وایا. دنور ختلون مخکی او دنور ډوبېدون مخکی او د شپې په وختونو کې هم تسبیح وایا او د ورځ په طرفونو کې هم شاید چې ته راضي شې. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیا د ژوند هغه شان او شوکت ته پورته هم مګورا کم چې مونږ په دوی کې مختلف قسم خلکو لور کړي دي دا خو مونږه دوی لا د دې د پاره ور کړي دي چې دوی په ازمیښت کې واچو او ستاد رب حلال رزق بهتر دی او باقی پاتې کېدونکې دی. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل بال بچتا د منځ حکم کوا او بخپل هم پر پابند اوسه. مونږ ستانه رزق نه غواړو رزق خو مونږ تعالی درکو او خ انجام د پرهیزګارۍ دی. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. دوی وایي چې دا سړی د خپل رب د طرفنا نه خولي نه راوړي. آیا دوی ته د پخوانو صحیفو د ټولو تعلیمونو واضح بیان رانغی؟ ولو أنا
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. کچری مونږه د دې قران د راتلو نه مخکي دوی په یو عذاب باندې هلاک کړي وي نو بیا به د خلکو ویل چې ای زمونږ ربا تا مونږ ته یو رسول ولی راونه لېګو چې د ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکي مونږه ستاسو د آیاتونو پیروي اختیار کړې وي. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر سړی د انجام په انتظار کې دی نو تاسو هم په انتظار کې اوسئ. ډیر زر به تاسو ته معلومه شي چې څوک په نیغه لار تلونکي دي او څوک هدایت موندونکي دي.